أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. سورة العنكبوت 15 نمبر آیات. په دې 15 نمبر آیات کې د واقعي خلاصه ذکر کیږي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دغه نور امتیانو لپاره د سری ذکر کیږي چې د نوح علیه السلام په واقع کې تاسو ولیدل چې ډېر لږ کسان د نوح علیه السلام ملګري شو. ټول دنیا مخالفه و، نه نیم سوه کاله یې دښمني جاري وساتل او نوح علیه السلام په خپل کار باندې بیخي استقامت وکړ. اخرنی انجام یې دا شو چې بس مخالفین ټول هلاک شو، صرف د نوح علیه السلام ملګري پاتې شو. د مسلمانانو لپاره تسلی ده چې تاسو که څومره مخالفین زورور دي، زیات دي او خيار معلومیږي، خو چې په ناحقه دي نو دوی به هلاکېږي باطل او دوی به ختمیږي. او مسلمانان چې په حق دي که ډېر لږ دي او بې وسایلو کمزوري دي، نو هم الله تعالی فتح ورکوي لازم. نو الله تعالی وایي فانجیناه، من خلاص کړه لره د نوح علیه السلام لره و اصحاب السفینه، د خاوندانو د کشتۍ لره. کشتۍ کې چې کوم کسان ورسره ټول خلاص شو مؤمنان. کشتۍ کې د سراج المنیر تفسیر په حواله باندې لیکلي دي یو روایت، اگر چې دا روایت مرفوع دی نبی علیہ السلام ته رسولې دی خو سند یې نشته، به سند دی. هغه ذکر کړی دی چې دا ټول وکسانو د نوح علیہ السلام سره وکسانو. ابدي کې نور مختلف اقوال شته، تقریبا 2 او یو پورې اقوال پکې شته د کسانو، پر دې نه بل نه دي. دی له کسانو ته الله تعالی خلاصې ورکو د نور لوی عذاب مصیبت او باقی د ټول زورور پکې ډوب شو، خراب شو. و ابراهیم علیه السلام دا دوی مواقع ذکر کیږي. دی واقع کی خلاصه دا ده چې اولنۍ دعوا چې کومه ده هغه ثابتي چې د اسلام د پاره ډیر لوی خلکو امتحانونه ور کړی دي، کړهونه تیر کړی دي، استقامت یې کړی دی، الله تعالی ول فتح ور کړی دی. نو بدا کې یو ابراهیم علیه السلام هم دی. ابراهیم علیه السلام الله تعالی لګلو اذ قال فهغه وخت چې ویل لقومه اعبدوا الله، خپل قوم د چې عبادت کوي د یو الله تعالی، واتقوه رضی الله تعالی نو ویریږي، ذالکم خیر لکم، دا در لغوره دي، ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ، که تاسو کې علم یې پوهیږئ نو شرک نه ځان وساتئ، د الله تعالی نه فرمانه نه ځان بچ او د دې کې تاسو فائدہ شته. انما تعبدون من دون الله، یقینا تاسو عبادت کوئ بغیر د الله تعالی نه اوثانا د بوتانو، وتخلقون افکا، تاسو جوړوي د خپل ځان نه ورله دروغ کیسې ولا جوړوي چې د بوتانو خدایي خلکو په ذهنونو کې ثابت شي چې دې بوت داسې کړي و داسې کړي و داسې تورې کړي و داسې تورې کړي واسه دروغ کیسې افسانې چې هغه سم نه دي کړي، تاسو جوړوي دغه بوتانو د لپاره دروغ کیسې. ان الذين قنها كسان تعبدون تاسو عبادت کوي من دون الله، د الله نه بغیر، لا يملكون لكم، دنه مالکی کی ساتھ د پاره رزق د خوراک درکول. د انسان په ضرورت کې غوړ ضرورت د خوراک دی، د خوراک نه بغیر د انسان ژوند ممکن نه دی. دغه خوراک صرف او صرف تاسو الله درکوي، بل هیڅ څوک درکول نشي. فابتغوا ولټوي عند الله الرزق، د الله سره رزق د الله نو غواړي، د بوتانو نه مغواړي، د بل چا نه مغواړي. وعبدوه، دې الله تعالی بندگی کوي، واشکروا له، او شکر وباسي دې الله تعالی د پاره، الیه ترجعون، دې الله ته تاسو واپس کیږئ. وان تكذبوا فقد كذب من قبلكم، وان تكذبوا کتاسو نسبت دروغ فقد كذب یقینا نسبت دروغ کله ډیر امتون ډیر ډالو من قبلكم استاسو نه وړاندې. وما على الرسول الا البلاغ المبين، او نشته یو پیغمبر باندې بغیر د رسول ښکاراونه، پیغمبر باندې صرف دعوت رسول، نو تاسو ذمہ وار نه لږ تاسو به جنت رسي او تاسو نه به دیندار مسلمانان جوړی، در پیغمبر په ذمہ واری کې داخل نه دي، صرف رسول. اولم يروا ادوین ګوري کیف یبدئ الله الخلق، سترنګ الله تعالی پیدا کړی د مخلوق په اول ځل باندې. بدء الخلق هغه پیدایش ته ویل کېږي چې مخکې مثال او نمونه موجود نه، په اول ځل باندې ایجاد شي. ثم يعيده، بیا به دوباره ژوندي کی. ان ذلك على الله يسير، یقینا دا کار په الله تعالی باندې آسان دی.
مخلوق په اول ځل پیدا کول بیا د مرګ نه بعد دوباره پیدا کول الله تعالی ته ایسه ګران نه لري ګران دي مخلوق ته ګران دي مخلوق یې نشي قول ورته وایا سیروا لاړ شي فی الارض بزمګه کی فانظروا تاسو ګورئ کیف بدا الخلق جل تعالی څنګه پیدا کو مخلوق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة بیا به الله تعالی را پیدا کوي پیدایش اخرنی سره دوباره به هم را پیدا کوي دنیا کې وګرځي الله تعالی څنګه مخلوق پیدا کړل پر دنیا باندې ګرځي او بیا دا غین وروسته په قیامت کې به د مخلوق الله تعالی دوباره هم را پیدا کوي ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت والا دی